رب السجن اے رب زما جیل ته احب محبوب دے الیا ماتا مما دایسنا يدعونني چدوی رابدی مالرا الیا غیتا والا تصرف کچھ رتوا نړی عني زمانہ کیدهن تدبیر ددوی ازب الینا میلام بو کم زدویتا واکم من الجاهلین وشمبد جاهلاننا فاستجاب له قبول کر الله تبارک فاستجاب له قبول کر دو رب دو دعا دو فاستجاب پس دعا قبول کر له دو رب دو فصرف عنه نو پس واړو ددنا کیدهن تدبیر ددی خذو انه کرند الله تبارک وتعالى هو السميع العليم اغوردن كيفوره ثم بدالهم بیا سرګن شدویتا من بعد ما فزداغنا راول الآيات چویل دي نخي د پاکي داغو لا يسجننه چخامخه ثم بدالهم بیا سرګن شدویتا من بعد ما فزداغنا راول الآيات چویل دي نخي د پاکي داغو لا يسجننه چخامخه کید بکدل را حتا حين تر یو وخت پوری چې کله عزیز مصر پوه شو چې ګناه د یوسف علیه السلام نه دی او زما د ښځې دی او دا داسې نه کلاریږي نو لهذا دی به چېرته واچوما جیل ته به یې واچوما ودخل معه السجن داخل شو د ده سره جیل ته فتیان دوه تنه هلکان کله چې یوسف علیه السلام جیل ته تو نو د ده سره دوه تنه نور هم جیل ته داخل شو په دا یو تن چې دا د بادشاه ساقي او دا دیم د بادشاه باورچی وو یو ساقي او یو باورچی وو دا ټول د یوسف علیه السلام سره دم نشو په دې باندې الزام دا چې د بادشاه ته په خوراک کې زهر اچولې دي خو په دې ډول کې کم یو تنه اچولې دي نو د دې مبارک تفتیش شروع وو دا هغه تفتیش پورې دا هغه معلومات پورې دي چرته ولېګل جیل ته ولېګل چې په کم یو تن باندې سزا ثابت شو هغه پاتې کیږي بیا په دې دوه تنو کې یو تن بادشاه ته اچولې دي زهر اچولې دي دا دوه د یوسف علیه السلام سره جیل ته لاړو یوسف علیہ السلام چې کله جیل ته روایت کې راځي یوسف علیہ السلام به تمام جیلیانو خدمت کو او چې کله کوئی تن به بیمار شو داغه به بیمار فرسی کوله او دا رنګ هر یو تن ته به تسلی ورکوله چې خیر دې ته بس شي آزاد بشي هر یو تن به تسلی ورکوله دې وجنه د هر یو تن د یوسف علیہ السلام سره پیدا شوله مینه پیدا شو حتی در دې پورې چې د جیل کم مشر او هغه د یوسف علیہ السلام سره ډیره پیدا شو مینه او یوسف علیہ السلام لراغه وی کو چرته زما په اختیار کې ورما به آزاد کړی ځکه زما سره ډیره زیاته مینه ده ما سره ډیره زیاته مینه ده یوسف علیہ السلام ورته په باندې الله د پر ما سره مینه مکوي ما سره چې مینه کړی زه په مصیبت کې اچولې ما سره نور مینه مکوي ځکه وی چې وړو کې ما نو ترو مې را باندې مې نه و ترو مې را باندې مې نه و نو چې کله دې پلار به وستم نه غیر اپسې د سرو زر یو عمل شاته وټکو نو بیا وی چې دا پټکړې نه دا په بدل کې زب وستم او غیر سره د مینې د وجه دا کار کړو پلار را باندې مې نو را سره دا کار وکړو چې کوی ته ورسول ما نو بیا د عظیم مصر را باندې خزر را باندې مې نه شو نو جیل ته ورسول ما اوس پر باندې تاسو مې شنو مصیبت پراته جوړ کی په الله لپاره ور ما سره مینه مکوي نو یوسف علیه السلام سره چې کوم دوه ملګری جیل ته لاړو دوی د شپې خوب ولیدو هر یو تن خوب لیدل دی سار یوسف علیه السلام په خپل خوب بیانې یوسف علیه السلام ته وی مونږ ته ډیر ښه ښکاري ځکه درته خپل خوب بیانو نو معلومه کیږي چې خوب بچاته بیانې یو ښه انسان ته بیانې دا یو وی ما خوب لیدل دی چې زما په سر باندې ډوډۍ دی او مارغان راځي او دا ډوډۍ نه خوري او تختې دي اول ما خوب لیدل دی چې زه بادشاہ لا انګور سکوما نه چولم نو یوسف علیه السلام ورته وی یزه در لدی خو تعبیر در کومه مخکې د دې چې مونږ ته ډوډۍ راشي خدای نه مخکې زما یو څو خبرې ووري یوسف علیه السلام ورته خپل دعوت شروع کړ چې ګڼ خدایان تاسو نیولې دي دغه په ځای باندې یو رب بندګي شته بهتر نه ده یوسف علیه السلام د موقع غنیمت وګڼل ځکه کنه چې کله وسره تا ته حاجتمند نستا اړ خبرې ته غوږ دي یوسف علیه السلام پوه شو چې په دې ټیم کې ماته څه لري احتیاج لري ماته ضرورتمند دي یوسف علیه السلام ورته شروع کړه چې د یو الله بندگی پکار د پځای د ګڼ خدایانو باندې هغه خپل خبرې وکړي بیا ته په خوب تعبیر په اخر کې وي چې د کم تن د سر نه مارغان ډوډۍ تختوي دی به پانسی کیږي او کم تن چې انګور نه چوړي نو د بخلاصي خو ته د خبره ښکارا د شانته اون کړه څه ته وي داسې ورته وي په تاسو کې به یو تن پانسی کیږي یو تن به ازاديږي یو تن پانسی کیږي یو تن به ازاديږي یوسف علیه السلام ته پته و چې کم به پانسی کیږي او کم به ازاديږي خو هغه ته ښکارا نه کړه ځکه دا ورته چې پلان کې به پانسی کیږي نو به سره صحیح غم او خپه نو خبره ته ښکارا نه کړه خو یو به پانسی کیږي یو به ازاديږي نو ازادیدون کې څوک ساقي او پانسی کېدون کې څوک باورچی باندې به دغه ثابتې دلا دا جوړم
ودخل داخل شو معه السجن د سر جیل تا فتيان دتنا هلکان قال او فرمایي يوسف عليه السلام قال اول احدهما يوتن د دوالنا اني اراني كنن انما بخوف کې اثر خمره چې نټولو ما انګور لرا وقال الاخر دبل اول اني اراني كنن انما احمل فوق راسي چې پورته کړی مې د پاسه د سر خبزان ډوډۍ تاكل الطيرون خوراک کې مرغۍ منه داغي ډوډونه نبئنا خبر را کومتا بتاويله نبئنا خبر را کومتا بتاويله په تعبیر د خوب باندې ان نراك ان من تعالی من المحسنين دني قانونا امره دې موږ ته نیک سره ښکار زکه تا خپل خوب بیانو قال او فرمایي یوسف علیه السلام لا یاتیکما نبراز تاسو دوالو ته طعام خوراک ترزقانی چې درکول کېږي تاسو ته الا نبأتکما مگر خبر بدر کم تاسو ته بتاویلی په خود په تعبیر د خود باندې قبل ان یاتیکما مخک دراتلو د خوراک نه ذالکما دامن ما داغنه دي علمني چې خود لما تا ربي رب زما انی ترکت یقینا پر خدمه ملت قوم دین دخل قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري په الله باندې وهم وغي بالاخره فاخرت باندې هم کافرون او کفر کوون کی دي وتبعت ما تابعداري کړی دا ملت ابائي د دین د خپل پلار ابراهيم چې ابراهيم عليه السلام دی او اسحاق عليه السلام دی او يعقوب عليه السلام دی ما كان لنا ندي مناسب من لرا ان نشرك شرك کو بالله د الله تبارک وتعالى سره من شيء د سشي ذلك من فضل الله دا د فضل د الله تبارک وتعالى نه دی علينا په من باندې وعلى الناس او په خلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يشكرون شکر نو باسين دمن منس کې وته توحید دعوت ورکو یا صاحب السجن اے ملګرو زما د جیل ارباب آیا خدایان متفرقون چنګون خیر غردی ام الله الواحد القهار یا الله تبارک وتعالى کی ذات زور اورو ما تعبدون تاسو بندګی نه کوي من دوني سوا د الله تبارک وتعالى نه الا اسماء مگر نمونه دي سميتموها چې دی هغه لرا انتم تاسو و اباؤکم افلاران تاسو ما انزل الله نازل کړه الله تبارک وتعالى بیا پاغي باندې من سلطان دلیل ان الحكم نه فیصله الا لله مگر یو الله تبارک وتعالى لرضا امر حکم کړی دی الله تعبدو چې تاسو بندګی نه کوي الا ایا مگر د الله تبارک وتعالى کوي ذالک الدين القيم دا د دین مضبوط ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نفيږي یا صاحب السجن اے خملګرو زما د جیلو د دې ځای پر ورته خپل دعوت او چلو بیا ورته تعبیر ورکي یا صاحب السجن اے ملګرو د جیل زما اما احدکما هر یو چې اما هر چې احدکما یو تن پتا سو دواړو کې فیسقي ربه دې بس کې په مالک خپل باندې خمرن شرابو و اما الاخر هر چې دا بل فیسلب په پانسي بکړی شي فتاكل الطير نخوب مرغې من راسي د سر د دنا په پانسي بکروت او مرغان به د سر نه غوخه او تختی د شان بکروتي هو ورته نه هو چې پلان کې به ازادي کو پلان کې به پانسي کیږي ځکه دا پیغمبر او انتهایی شفقت پکو قوی الامر الذي فسكر شه د کارخغه فی چپاغي مبارک تستقتی انت سو دواړه تاسو کوي وقال للذي خلق الظن چې ګمانو انه چې کین د ناجن خلاصون کې د منهما د دواړو نه او ذکرني چې کوم کس ته وي چې ته ازادي هغه ته ځان لدا خبر او کړه ته آزاد شوی ازادي دی به ته بل خبر نکو ته ازادي کې با خو چې کله لاړ شنو بادشاہ ته بیا زما ذکر وکړه بادشاہ ته زما ذکر ذکر بادشاہ نو دا طریقه ده چې جیل ته واچي بیا ته تیار چې موږ سره قید کړی غزان د خپل بادشاہ په کارونو کې نو دا وته وی وقاله فرمایلی یوسف علیه السلام للذي خیکستا ظن چې ګمانو انه چې کندینا جن خلاصیدون کې منهما د دوالو نه وی او ذکرنی یاد بکمال را عند ربک خپل مالک په خوا کې فانساه الشیطان نو به آزاد شو به لاړو نو چې لاړ شو خپل نو کړو لیکن بیا د یوسف علیه السلام چرته یادو د جیل مرګ چرته یادو فانساه الشیطان فسیر کو دنه شیطان دا خبره ذکر ربی ذکر کول خپل مالک تا فلبثان درن تیر کو یوسف علیہ السلام په سجن په جیل کې 20 سنین په سو کلونا وقال الملك والبادشاه اني ارى 7 بقرات يقينا زينما وغواغاني اس بادشاہ خو بولیدو وی انی ارى يقينا زينما 7 بقرات وغواغاني سمان سربي ياكلهن تخرج لرا 7 عجاف وټافي و سربي غواګانی نم و ټفي غواګانی نم او دا ټفي غواګانی دا سربي غواګانی سکی خوري وسبع سنبلات خضر او وغشنو واخرى يابسات او نور وچو یا ایها الملأ وزیران زما افتونی خبر را کایماتا فی رؤیا په بار د خوب زما کې ان کنتم کچ تاسو من رؤیا د بار د خوب تعبرون تعبیر استن کی تاسو د خوب تعبیر استن کې ما ته زما د خوب سوای تعبیر وای دا تاسو کو قالوا الوزيران اضغاث احلام دا ګډوډ خوبونه دي دا مړه تاسو خو دې رسټه په غواګانو سربي غواګانو ټپه غواګانو سربي غواګانو دا چې ستا ګډوډ خوبونه دي تعبیر ونشته
یو خدای چې داسې ګډوډ خوب دی دا چې موږ د خوب په تعبیر څه پوهېږو وما نحن نؤمن بتأويل الأحلام فتعبير د خوبونو باندې بعالم فوا وقال الذين هو الآيكس نجات منهما د دې دواړو انت ساقي موجود و چې ساقي موجود و د بادشاہ خوب واوریدو نو ذکر یا سودتا بعد امه فسد زمانینا و انا انبئكم ز خبر در کوم تاسو ته بتاویل په تعبیر د دې خوب باندې فارسلون فسئل گئی مالرا ولې گئی بس ته یاد شو چې په جیل کې یو سړی و ماته زما د خوب تعبیر ولې واغه شانتی شو نو بادشاہ ته علما جیل ته ولې ز تعالی ستاسو خوب سره وړما تعبیر راوړما نو بهرحال دغه ساقي چې د تنظیم او شو د ول شي تجیل تراټه کس نه تاسو کا یوسف ایو صدیق نو چې د لاړو یا یوسف دې کنه اے یوسف خو د ډېر تلوار نه یوسف اے یوسف هغه یا وستو یوسف اے یوسف ایو صدیق اے رښتینیا افتنا خبر را کومتا و غرضی په خټه اور لګی کنه غرضی څه لګی په خټه اور لګی وسه پوری تیر وو خو چې وسره ته پته ولګی چې زما بادشاہ له دغه خوب تعبیر پیدا کما نو ورته اے یوسف او اے رښتینیا نو لکه ځان خپل مرتبه جوړی په بادشاہ ته کنه چې ګوره تعبیر سره مې درله پیدا کوم یوسف اے یوسف ایها الصدیق اے رښتینیا افتنا خبر را کومتا فی سبع بقرات فبارد و واغانو سمان سربو کی یاکلهن چې خوري دی لرا سبع عجاف وتفی وسبع سنبلات او وگی خضر شنو واخرى یابسات او نور وچو لعلی کې دې شی زو ارجع واپسم ال الناس خلقتا په تعبیر باندې لعلهم يعلمون د پاره د دې چې دوی پوښی ستا په درجه باندې قال انو فرمایي یوسف علیه السلام تزرعون فصل تزرعون کرونده بکوي تاسو 7 سنین وکاله د ابادو فما حصدتم قال او فرمایي یوسف علیه السلام قال او فرمایل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تزرعون کرونده بکوي تاسو 7 سنین وکاله د ابا پر لپسې فما حصدتم نفس اغه چلو کوي تاسو فزروه نفرید غیر را فی سنبله په وګداغه کې وکاله اباد پر لپسې تاسو زمیدار کوي خو چې کم فصل تاسو اخلي کنه ناغه په وګو کې پریدای ترشل کوي بای ناغه په وګو کې پریدای الا قليلا مگر لک مما د اغنا تاكلون چې تاسو خوري بقدر ضرورت زال د خوراک د پاره دا کوي نور په وګو کې پریدای دا ولې په وګو کې پریدای ځکه په وګو کې دانه نه خرابيږي د توخم د پاره چې خلک د دانې دي نو وګي دي کنه د توخم د پاره وګي دي کنه بیا د توخم پټن کې اوريږي نو دا ولې ځکه په دې وګي کې دانه نه خرابيږي نو توخم د پاره خدانه پکاروي نو یوسف علیه السلام ورته فرمایل یو کال به تاسو زمیدار کوي خدا دانه به تاسو په وګو کې پریدای ها چې څومره تاسو د خوراک د پاره پکاري هغه تراله په نور بغل باندې ببلسای نه ثم ياتي بابراشي من بعد ذلك او رسل دينا 7 شداد وقال سخ ياكل لا جو بخري ما قدمتم لهن چې تاسو وړاندې جمع کړی د دې کلونو د پاره الا قليلا مگر لګ مما د اغنا تحسنون چې تاسو خزانه کوي چې تاسو څه کوي خزانه کوي د ځان د پاره خزانه کوي تخم لرا الا قليلا مگر لګ مما اغنا تحسنون چې خزانه کوي تاسو تخم لرا ثم ياتي بابراشي من بعد ذلك ورسل دينا عام يوكال في باغي کې يغاث الناس پریاد به منظور شي د خلکو وفيه عصرون او باغي کې بدوی نه چوړي انګور لرا سمانا وکاله بتاسو پر لپسې زمیدار وکي پس نو به جمع کوي بیا به پس داغه نه وکاله د سراشي د قات صالح راشي سخت کلونه به د قات صالح راشي پای کې چې کوم غلط تاسو په وګو کې جمع کړو هغه به ټول تاسو خورای صرف توخم بدر سره پاتې شي د وو کار نه پس بیا به یو کال راشي ثم ياتي من بعد ذلك عام بیا به راشي یو کال ګوره فی باغی کې با یغاث الناس پریاد منظور شي د خلکو یو معنا یا یغاث الناس باران به په خلکو باندې وفيه عصرون او پای کې به انګور نه چوړي وقال الملك اتوني نو بس سړی لاړ او بادشاہ ته وی چې ستا د خوب تعبیر داده چې وکاله به زمیدار کو خو ګوره هغه چې جمعواري ځان لا وکای ځکه چې داغه نه پس وکاله بیا د سره روان دي د قات صالح روان دي ستا د خوب تعبیر داده بادشاہ وی دومره د کار سره د جیل کې د خمال راولای وقال الملك يباتشا ائتوني راولای مال را به دي فلما جاءون فسهر کله چراغ دتا الرسول استاذ راغ بادشاہ دی غواړي قال انو فرمایل یوسف علیہ السلام ارجع واپس الى ربك مال اختلتا فاساله فاستقوس وکا ما بال النسوه اللاتي صدقان دخذ خلق قطعنا چې پریکړي دي ايديهن لا سنخفل یوسف علیہ السلام جیل نه بهله زم چې ترسو خپل صفای نه کړی
ترڅو می سپای ز جیل تراغله پس کې ما ولې ز جیل تراغله ما ځکه چې یوسف علیه السلام ته پته و چې زه اوسم زبر د پیغمبري دعوت چلو ما نو بیا بر باندې دا تهمت فروتي چې په دغه د خپل مالک د خزي سره تهمت شوی او نعوذ بالله نه خپل سپای اول کوم ځکه زبر دعوت د څه چلو ما د پیغمبري وقال نوي فلما ندور توي فاسالوا تفوسو کوي ما بال النسوه اللاتي سد حال د خزو خغه قطعنا چې پریکړي دي ايديهن على سنخفل ان ربي يكن رب زما بكيدين په مکر داغي باندې عليم شو دي قال ما خطبكن بادشاہ خزر وغفته بادشاہ خزر وغفته قال وي ورتا بما خطبكن سد حال تاسو اذرا وتنا چې کله مطالبه تاسو وکړه مطالبه یې خزي کړو کوټو کړو یوې کړو خو نو هم بیا ورسته څه شوړي ملګری چې کله لاسونه وګس کوم هغه هم څه شوي ملګری شوي اذ راوتنا کله چې مطالبه کړو تاسو یوسف علیه السلام نه عن نفسي په بار د نفس تا کې قلنا نؤخذ حاشا لله پاکه الله تبارک وتعالى لرا ما علمنا نه دې موږ علی داغنا من سوء سبدي ټول خو موږ داغنا سبدي نه ولې قالت امرأة العزيز نؤوي خزيد عزيز الآن حسس الحق والسرقن شو حق انا راوته ما مطالبه کړو ددنا عن نفسي په بار د نفس دکی و انه او یقینا د من الصادقين خامخادر اشتنو نه زلیخي ول بس دا ګناه ما کړی دا ليعلم ذلك دا خبره دی وجنا دا قول یاد د زلیخي او یاد د یوسف علیه السلام دی یوسف علیه السلام فرمایل دا کار مې زکه وکړو چې زما مالک ته پته ولګي چې ما دا سره خیانت نه کړې زما مالک ته پته ولګي چې ما دا سره خیانت نه کړې ځکه مې د خزانه صفای وغختله او یا دا قول د زلیخي دی چې بالکل ماته مطالبه کړې وا هغه زمانه ځان بچ کړی دی نو زما مالک ته پته ولګي چې ګوره ما سبتکاری دا سره کړی نه ده ذالک دا د دې وجه لیعلم چې پته ولګي ان یقینا چې ما لم اخنه ما خیانت نه کړ د مالک سره بالغیب فششا وان الله كان الله تبارک وتعالى لا يهدي خود لا يهدي كيد الخائنين وان الله كان الله تبارک وتعالى چې لا يهدي نه کامیابوي كيد الخائنين تدبیر د خیانتګرو نه کامیابی تدبیر دو خیانتګرو وما ابرئ او ز پاک نه کوم نفسي ځان خپل دام یا قول د زلیخه یا قول د چا دی د یوسف علی السلام یوسف علی السلام فرمایل چې ز ځان پاک نه کوم دا سلام چې زفاک يم بالکل دا اسی عجز دی ول یوسف علی السلام په پیغمبر د پاک نو خدا عجز دی د یوسف علی السلام چې ز ځان پاک نه کوم ځکه الله تبارک وتعالى ته دا نه خوخه چې انسان د ځان پاکي بیانوي الله تبارک وتعالى دا نه خوخه چې انسان د ځان څه بیانوي پاکی بیانوي یوسف علیه السلام فرمایي زه نه کوم چې د خپل ځان څه بیان کما پاکی بیانوم او یا دا قول د چا دی د زلیخي دی چې زه ځان پاک نه کوم ځکه دا خبره وکړه چې او دا مطالبه ما کړو وما ابرئ او زه ځان پاک نه کوم وما ابرئ نفسي او زه ځان پاک نه کوم ان النفس كان نفس لاماره خما حکم کون کې بالسوء په بدی الا ما رحم ربي مگر چې رحم کوي رب زما ان ربي كان رب زما چې غفور بخون کې رحیم مهربان دی وقال الملك اتوني او البادشاہ راول ما تا به دی استخلص چې خالص کما لنفسي د خپل ځان د پاره فلما كلمه فسر کلا چې خبري وکړه د سر بادشاہ قال ان اول دو انك اليوم یقینا تر نن رزي لدينا زما سرا مكين امين اوچتي مرتبه والا او امانت داري قال اجعلني فرمای یوسف علیہ السلام وګرځه ما لرا على خزائن الارض په خزانو د زمکه د مصر باندې یعنی یوسف علیہ السلام ورته فرمایل مال وزیر خزانه مقرر کړ دینه معلومه شو چې کله یو عہده داسې دا چې تا ته پته ده چې دا زه کولی شم او زمانه بغیر بل څوک په سمې طریقې سره نشي ادا کولی نو بیا د هغې عہدې مطالبه جایز ده چې تا ته پته وي چې زمانه ما سوا د دې بل ښه ادا کوونکی څوک نشته دی نو بیا د هغې عہدې مطالبه سره جایز ده یوسف علیه السلام ورته وفرمایل چې تو خامخا ما ځان ته نږدې کوې عہده راکوې بیا کومه عہده راکړه وزیر خزانه مې مقرر کړه اني يقينا ما حفيظ حفاظت كون کې عليم او فوما په معلومه باندې او داغه په سمبالغ باندې فوما نو وزیر خزانه کې د دوه صفات پکار دي څو صفات پکار دي دوا چې یو حفاظت کون کې وي سوي حفاظت کون کې د دې خیانتګر نه وي ټیک شو کنه او دویم چې په دې کار پوي کوم نو چې یو پويږي نو حفاظت کولای شي نو بیا سپایده لري او کنا پويږي خو چې غل د نټول شي خپل کور ته چلی نو اني حفيظ يقينا زه حفاظت کوم کې عليم پوما وكذلك دا رنگ مكننا زور کوم غال یوسف علیہ السلام ته په الارض پزماکه کې اول یوسف علیہ السلام وزیر خزانه مقرر کو او بیا د بادشاہ په خپل ځن باندې بادشاہي چاته وسپارله یوسف علیہ السلام ته د یوسف علیہ السلام ته خپل بادشاہي وسپارله او ایمان راوړ په چا باندې
او یوسف علیه السلام باندې بیا یوسف علیه السلام په ژوندانه باندې هغه بادشاه شو وفات شو او بعض مفسرین لیکلي دي وای په دغه زمانه کې د زلیخی خاونم بیا مړ شوی څه شوی مړ شوی نو د بادشاه د یوسف علیه السلام سره د زلیخی سره وکړه نکاح هم وکړه او یوسف علیه السلام ورته بیا فرمایل چې دا طریقه غوړه د کنه طریقه چې تا خو خوله غوړه وا ګور دا تعالی بهتر ده او الله تبارک وتعالى د یوسف علیه السلام په ځړ کې بیا د زلیخی د مینې نزیات مینه واچوله زلیخی چې د یوسف علیه السلام سره مینه وا بیا الله د یوسف علیه السلام په ځړ کې هغه مینه د زلیخی واچوله خو بیا د زلیخی مینه د یوسف علیه السلام سره هغه شانتی نه وا ځکه چې هغه په یوسف علیه السلام ایمان راوړو کنه ایمان راوړو یو ځل یوسف علیه السلام زلیخی ته شکایت وکړو وی ته ما ته توجه نه کوي مال مینه نه راکړي زلیخی ورته وی چې ما ستا د وجه نه چې کوم رب پیژندل دي د هغه رب د وجه نه ما ټولې مینې یې کړې دي زما مینه اوس د چا سره ده د هغه رب سره چې کوم ما رب ستا د وجه نه پیژندل دي نو بیا به زلیخه د الله په عبادت کې مشغوله وه وكذلك دارنګي مكنا زي ورکومنګا یوسف علیه السلام ته فل ارض پزمکه کې يتبوأ زي بين ومن عددنا حيث يشاء كم زي بچ خوښ شوا نصيب رسوم برحمتنا رحمت فل من خي چاته نشاو چې خوښ زمونږه ولا نضيع نزيكم اجر المحسنين اجر دنيکانو ولا اجر الاخره خامخ اجر د اخرت خير غرد للذين دقار كسانو امنوا چې ایمان راوړي وكانوا يتقون تقوا دارو وجاء اخوة يوسف اورال رون د یوسف علیه السلام فدخلوا پس داخل شو علی پاغه باندې یعنی هغه وکاله د قات صالح شروع شو اول وکاله فرل پسې زمیدار او آباد کړو یوسف علیه السلام هغه غلبه سنبالوله غلبه سکوله وزیر خزانه کړه هغه غلبه سنبالوله او بقدر ضرورت په خلکو تور کوله حتی در دې پوری و یوسف علیه السلام قوم ته اول چې تاسو ډوړی یو ټیم تکای ډوړی یو ټیم تکای وی بیا به یوسف علیه السلام چې څومره نوکرانو کنه په خپل نوکرانو ته وي چې تاسو هم ډوډۍ سکای یو ټیم تکای ناغي ورته ویل وی حضرت غلط ډیره ده نو تاسو په خپل باندې مې ورته ډوډۍ کړه په خپل نوکرانو دې یو کړه وی زه نه غواړم چې زه زمانه نوکرانو د رعایا په منځ کې د فرق د رعایا او زمون په منځ کې د سوي فرق وي چې هغه یو ټیم ډوډۍ خوري موږ هم سکو یو ټیم ډوډۍ خورو داسې خیاسته بیانات اوریدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامي سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز خیاسته بیانات او واقعیاګانې ملاویږي د غنټې د نشان سره کلیک کې چې په دې باندې تاسو ته انشاءالله العزیز روزانه ډیلی بیس باندې نوي بیانات ملاویږي والسلام ډېر مننه